او په زمانه کې باقاعده په دروغ بوی په پاوی ورته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ یو کس راغی خبره ورته وکړه هغه ورته ویلا ول خلینو دروغ بوی راځي خو قسم موجو به بزمواري تا وزنن سبب بوی ولې راځي نو علماء لیکي ټول فضا معاشره د بدبوی نه ډکه شوې ده نو وسوسه بوی کوي همدغه مثال دی دروغ غیبت چغلي دا څیزونه دومره زیات عام شوي ظلم دوکا پراټ په دې معاشره کې قسم دې دومره زیات شوي چې ما ورته هغه ګناه نه ګڼل یو تاجر چې سهار د کوره وځي ما تعلیق وم تقریبا 15 درجه یو ځای کې ختم کوو هغوی پر خپل جومات کې ختم کوو د وزري جومات کې خلک به راتله ما ورته ختم کوو نو دیو صرف تیارول در صرف غونډه تیارول ما ورته به پګای ورس ما سره بل ملګری فاتح هغه ورته ویلا چې تمره پیسو ما د پارم صرف د دین راک هغه ورته تاریخ دا 2 نمبر دی سبا چې ترازی ستاره پاره ومو هغه صحیح شی پکې تیار کو چې باقي ملاوټ نه 1 نمبر نمای دا خو دومره لیکان دي چې ختم هم کوي ګوره دیم ملاوټ کوي دیم 2 نمبري کوي د ګنا نه ګڼي سره معاشره کې یو تاجر ته ورشي معاشره کې یو عام سړی ته ورشي قسم دې زموږ ملک کې د صدر نه راوخله تر چوکیدار پورې مونږ دوکه کوو صدر خپل ډیوټي صحیح نه کوي وزیر اعظم نه کوي یو وزیر نه کوي په خطه باندې راشي یو ډاکټر نه کوي یو انجینیر نه یو چوکیدار نه کوي هغه دوکه کوي چلول نه کار هدي وجه نو زموږ ملک ترقي نه کوي د یو ظالم د لاسه بل ظالم مسلط مهنګای تاسو ګور انتها ته رسیدل بس اخر کې د خلکو مرته طاقت تور ختم شو همون هم په ویلو ستړي شو بس ته به ورسره تاسو یې برداشت کوم برداشت ظلم دی هغه حکمرانانو ته پوښتنه دي وکړه د دې عیاشانې نه ختمي د دې پروتوکول نه ختمي د دې شاهي خرچې نه ختمي قوم اعلان دي تباہ او برباد نره بجلی څه صورتحال د مهنګای په کوم انتها باندې روانه ده یو حکومت راځي د بل نه ظالم خدا زمونږ محترمو حالات په پته نه لګي د دې نور څومره بدتر کی کم طرف ته وځي ځکه د معاشره کې قتل غرض یره پنځه هغه وخت هم راغی چې بل 1000 روپۍ وسره قتل کوي وزره دي جوړ شوی د بل مسلمان دوست ماته دلته یو نسبي سیو ماته دلته په دې ایریا کې یو کس بل وشته او 15000 روپۍ باندې ولا قاتل چې مونږ ونیو مونږ ورنه تاسو وکړو 100 روپۍ درکړې ویل چې 15000 ما ورته چې درکړې وی ویل چې راکړې نه وی هغه ته په قرض کې حساب کړی کوم معاشره کې چې خبره دې حد ته ورسېږي او په دغه معاشره کې به خلک د خیر تمه ولري په دغه معاشره کې به چېرته خوشحالي او چین سکون چوټل نشي کېدی وته افغانستان ته نږدې هم ته وګوره ټول دنیا نه پې پابندۍ دي اکاونټونه د بینک منجمد دي دنیا هغه په رسمیت نه دی پېژندلی هغوی 100 ارب روپۍ بجټ پاس کوله اوس ولې د هغوی وزیران د هغوی بادشاهان پروتوکول یې نشته دی د هغوی وزیر داخله مې بله ورځ کتو څادر یې په اوږه باندې و په یو منظر کې ولاړ دی کوم ځای کې چې زلزلې شوي دي هغه ماشومان په غېږه کې رانیسي په سرونو ورته لاس ږدي دا ټول مکمل په خاورو کې ککړ شوي دي وزیر دفاع موجود دی په خاورو کې د خلکو سره ناست دی په هغې سره ګرځي قسم دی حکومت دغسې خلک کولی شي دا زمونږ د چې کوم دي دا د حکومت حق نه دي د دې نه 100 ګاډي مخکې ور روانې 100 ګاډي ورنه وروسته ور روانې د پروتوکول د دې ظالم نه ختمېږي ته چې دومره یېرېږې په دې معاشره کې ژوند او زندګي څه دپاره تېرېږي د قوم ټوله پیسه قسم دی دغه خلکو په عیاشانو بدمشانو باندې لګېږي زمونږ صدر صاحب یو ځای ته لاړو 15 کروړه روپۍ د هغه نه یو ټیپ په نشته باندې لګېږي 15 کروړه روپۍ دغسې ملک او دغسې قومونه کله ترقي نه شي کولی بهرحال معرض کوو هر سړی ځان ته سوچ وکړي زه کومه ګناه کې مبتلا یم زه دوکه ورکوم یو چا ته او کومه دوکه چې د خلکو ته ورکې په دوکې سره کومې پیسې راغلې په دې کې به الله برکت کله راشي دا به درنه په هسپتال لګي یا به درنه په عدالت لګي یا به درنه په تاڼه تحصیل لګي په ظلم کومه پیسه چې ته واخلې دا به کله هم د تاڼه د خیر په ځای کې راځي انشاءالله
نو په ځای د دې چې د خیر پیسه وګټه، حلاله پیسه وګټه، حرامه مه ګټه.